په پیل ورځ ما دړې وریجې راوړې وې، بیا په مزه مزه سیوا کېدې نو تر اوسه پورې راورسېدو. د الله فضل دی ډېرې خرڅېږي، څومره چې پخېږو الله یې خرڅي. دا کاروبار دی زموږ د چاولو، او الله پاک روان کړی دی ډېر په ښه طریقه. زموږ شی ور داسې دی چې کوشش دا کوو چې ښه شی خلکو له ورکړو، خلک زموږ د دې ځای نه خوشحاله لاړ شي. باقي هر یو شی زموږ د خدای فضل سره صفا سوتره دی، داسې شی په دې کې موږ نه استعمالوو چې انسان له نقصان ورکړي یا نور څه ورکړي. نو بس الله پاک رحم کړی دی، کار روان دی، اوس الله روان کړی دی ښه مزېدار. دا ما داسې شروع کړی و چې ما به د نور کارونه کول د فروټو مروټو که نه غریبي وه، او الله بس یو سړي چاول یې خرڅولې او زما پې خیال شو، بس زما مړه کې الله دا راوسته چې یاره راشه دا شروع کړه. بس هم شروع کړه، الله پاک کامیاب کړ. چې کامیاب کړ نو تر ننې ورځې الله راورسوله، تر ننې ورځې الله راورسوله. باقي مونږ وایو چې الله پاک هم دا بال بچ چې کوم یو دی زمونږ په ځای ناست دي، چې دوی له خدای داسې یو دغه ورکړي چې څنګه کار مونږ کولو چې داسې دوی هم کوي. او ارزاني مو هغه وخت کې ډېره ارزاني وه. پهله چې ما دا کار شروع کړو نو په 200 روپۍ من بیجه وه، او په 1 روپۍ پلیټ به ما خرڅولو. ښه په 1 روپۍ پلیټ نه دا دغه وخت نه چالو دی. تر ننې راورسېدو، بس الله پاک رحم کړی دی، ښه خوشحاله یو، ښه رزق الله پاک ورکړو. دې دنیا کې لږ د روزګار ښه شي که نه نو 20 ماتې ګوډې درته پیدا شي. اوس پوچه خلک درته ځوانه 20 دغه جوړوي. نو موږ دا وایو چې الله پاک د مصیبتونو نه وساتي، او د دې نه مو ساتي، او خدای م پرده وساتي، حیا مو ساتي، او دا کار هم په حیا کې چلي. باقي زما دغلته یو دوکان و ما اخیستی و، په دې میټرو کې وران شو، حکومت ران کړو او موږ یې سره نه کړو. اوس مې دا دوکان په کرایه ونیوی، دا مې په کرایه نیولی. نو دا ما باندې یعنې راغله په مونږه پیسې هم زموږ چې په دوکان هم 15 کاله ما کار کړی، ویله مې یو دوکان واخیستی او هغه دوکان مفتو کې وران شو. موږ له حکومت پیسه هم رانه کړه. اوس دې د کرۍ ځای ته راوړېدلی ما. دا پردی دوکان دی، د کرۍ دی پکې ناست، بس الله ته وفات دی.